ابو جعفر منصور وزیرو غټ وزیرو دا وزیران اکثر د بیګمانو منې مین ډیر زیاتی نو د ده ټبر وه ډیره زیاته ښایسته وه دی ورسره مشغولیږي گپ شپ لګی سپوږمۍ ده سپینه سپوږمۍ ده گپ ورسره لګی نو بیا یې د سپوږمۍ ته وکتله او د خپلې ښځې ته یې وکتله نو بیا یې طلاق واچول چې ته و په ما باندې په دریو طلاقو طلاقه یې که چېرته ته د دې سپوږمۍ نه ښایسته نه یې هغه خو پړه واله ښځه وه لوستلې هغې جو یو دم چوپړې داسې کا جو ده نه یې پرده وکړه روانه شوله ده ورته آواز وکړو کېږلې هغه یې بس زه طلاقه شومه وی ولې سپوږمۍ نه یې بل څه شی ښایسته کېدی نه شي دغه هاشمي صاحب چې دی نو په سر باندې لاسونه ایښي دي او سر وهي پوهېږئ که نه عیسی ابن موسی سر ټکوي ښځه خو لاړه تې نو سار مالې وختي نه بادشاه خواله لاړ ابو جعفر منصور خواله لاړ منصور صاحب ته وایي غرق شم تباه شم برباغی ولې وی ښځه رانه لاړه وی څنګه لاړه وی بیګا د سپینه سپوږمۍ وه ما ورسره ګپ لګو وی بره سپوږمۍ ته مې وکته ما ته د سپوږمۍ نه ښایسته ښکاره شوه ما ورته ویې که ته د سپوږمۍ نه ښایسته نه نو ما باندې په دریو طلاقو طلاقه نو ما ته د سپوږمۍ نه ښایسته ښکاره شوه نو هغې ما ته وویل سپوږمۍ نه چې شی ښایسته بل نشته لحاظه زه ته په خدای سپارلی او زه په خدای سپارلی تا داسې یو خبره کړې ده نو وی پریشانه شیم هغه ولګې مولیان یې راټول کړ دنیا مولیان یې راټول کړله ټولو ته یې دا خبره وکړه چې دله روایت وګورئ ټولو ووایي چې دله روایت ته نشته سپوږمۍ نه څه شی ښایسته بل شتی نه د امام صاحب مفسرین لیکي یو شاگرد ناسو محمد بن حسن رحمهم الله دې ټولو چې فتوا ورکړله چې ښځه طلاقه ده هغه په آخر کې غلی ناست دی بادشاه تپوس کوي مولانا صاحب ته ولې غلی ناست یې تا خو پکې څه ونه ویله هغه روونه دا وویل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بېشکه ما انسان پیدا کړی په ښایسته شکل کې سپوږمۍ څه شی دی د انسان په مخه باندې چې څنګه دا آیات یې وویل ټولو کې وینه راوغړېدله بادشاه وله انعام ورکړه چې ملا خو دا شانته وي جڼې جڼې یې وندې نو د انسان الله ډېر ښکلی پیدا کړ دی دې سترګې پوزه د ده هر شی اندم په برابر دی او دا سر د ده چې کوم داسې ځنونه دي چې هغه ډېر معزز دي هغه اوچت دي غوی که دی نو هغه سترګې کته دي هلته کې کته تاسو پوهېږئ که نه دا انسان چې دی دی کته خوله نه لګوي چې دانې یا ډوډۍ کتې نه خولې سر راواخلي دی په لاسونو باندې دا شان تر اخلي یو عزت طریقې باندې غوی داسې نه کوي که نه کوي بل جانور داسې انسان ډېر عزتمند پیدا دی الله تعالی ولقد کرمنا بني آدم الله ما انسان ډېر عزتمند پیدا کړی دی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين بیا دله منګه واپس کړی دی لاندې د لاندو ته دا څوک دی چې دا د غوی نه هم لاندې دی د خر نه هم لاندې دی د ټټو نه هم لاندې دی یا ثم رددناه اسفل سافلين نو دارنګې لاندې د یا دله منګه بیا داسې عمر ته چې دی بیا په څه باندې پوهېږي نه خو الا الذین استثنا چې ده نو دا مخکې ده مگر هغه کسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الا الذین آمنوا دا ثم رددناه اسفل سافلین کته ده الا الذین آمنوا ځکه که مؤمن سړی چې دی مسلمان سړی که دی ډېر بوډا شي خلک ډېر عزت کوي ډېر بوډا شي ډېر عزت کوي عالم دی قدر کوي مگر هغه کسان چې ایمان راوړ عمل نه کوي نیک فلهم اجر غیر ممنون دوی لپاره اجر دی غیر ممنون غیر مقطوع بې حسابه فما یکذبک بعد بالدین تا ته چا خبر راکه ته چا اماده کړلې پس د دې نه بالدین په دروغو الیس الله یکذبک بعد بالدین یعنی د قیامت ته چا اماده کړلې په دروغجن کولو د قیامت
الیس اللہ باحکم الحاکمین، ایا نه دی الله پاک باحکم الحاکمین، خ فیصله کون کې دی فیصله کون کنا